أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. دا سورة توبة دا سورة دي نمدي پارا لسم دا آیات ولسم دی پدی کی درب کائنات دا بیان دی چې مشرک سړی ته نه دي پکار چې هغه ماجتان جوړ کړي په داسې حال کې چې دوی پر خپلو ځانو د کفر فتوا ورکړې وي او د دوی اعمال برباد شوي او پر دوی باندې جهنم واجب شوی. ماجتان چې هغه څوک جوړوي چې هغه ایمان اوري پر الله باندې چې د الله کتاب ته غاړه ږدي او په ورځ د آخرت ایمان وي چې ما سره به زما د اعمالو سوال جواب کیږي، ما ته به زما د اعمالو بدله کړي. مسجد هغه چا کار دی چې فی سبیل الله جوړ کړي، لمونځ د الله د رضا لپاره ورکوي، د پیسو د تنخواه او د زکاتو دپاره نه کوي، د چاشتو د تعویضو دپاره نه کوي. دا کوم ما دا دی تقریبا 10 کاله د الله د کتاب په ویلو کې صرف کړ، خو داسې جومات نشته چې په هغه کې د شرک نه وي. که پنجپیریان دي، که سلفیان دي، که تبلیغیان دي، که صوفیان دي، که هره ډله ده، که شیعیان دي، که سنیان دي، خو ټوله د الله قرآن یې بند کړی دی صرف تر خولې پورې زبان. دا کوم جومات چې ما اوس پرېښوی د دا خلکو دا عقیده ده چې شیطان مسلمان شوی دی. زما ورونو شیطان امکان نشته چې مسلمان شي. د شیطان ما شوه نور په پیرانانو کې کافران شته، منافقان شته، ډلې ډلې شته. کوم چې د ادم په وجه شیطان ملعون شو تر قیامته پورې عمر دا نشي مسلمان. دغه کپټنیان چې ورته وایه ډاکټر عثماني ډلې سره دا شیطان مسلمان کړی دی. دا په کتابو یې مزاریې ملی کې لیکلي دي چې د نبي صلی الله علیه وسلم شیطان مسلمان دی. پنجپیریان نه وایي، دیوبندیان بریلیان ټوله وایي دا د مسلم روایت. دغه روایت د الله پر قرآن نه پېښوي. زما ورونو دغه مسجد توحید د الله دپاره جوړ شوی دی. پر دا مسجد باندې زه ځان نه ورکوم، مال نه ورکوم. یو کافر به هم که دا شریف کافر دی، که دا داود کافر دی، که نور کافران دي، د دغه د وجې په دا مسجد باندې ما ډېر واره جنګونه کړي دي. طالبان یې راته خطا ایستلي دي، غبیزان یې راته خطا ایستلي دي، نور خلک یې خطا ایستلي. دا منافق لعنتي نوم یې د مسلمان په اصل کې شیطان دغه دی. ولې د دوی په عقیده باندې شیطان مسلمان سو چې شیطان مسلمان سو دوی شیطانان. نو دوی د شیطانانو کارونه کوي. دا مسجد 50 انګوره 2 انځره انار توتان دا وکړه، ایا دا د مسلمان کار دی؟ دا د هغه عبدالله بن ابی د اولاد کار دی. که زما وس وصلو اوس خو به یو 2 بیلچې ولایم، یو 3 به ولایم چې پر دا ځینې وویلې انشاءالله تعالی د مسجد حفاظت به الله کوي او دغه معاشره د جبار شرانی به کوي. یو کافر په دا مسجد په بد نظر نه وګوري، د دوی دا ارمانونه به نشي پوره. الله وایي ما کان للمشرکین، نه دي حق و مشرکانو ته. مشرک څوک دی چې وایي یا دارالکه دی د خپل امیر خبره د الله د قرآن په مقابل کې مني. دی وایي د کافرانو ماشومان جهنمیان دي. دی وایي چې پر یوه ځای باندې 3 کوم چې سړی وماینې ته طلاق داسې کېږي. دوی دغه د 10 خبرې د دوی په کفر د دوی په جومات کې شته.
دا صفا کافران دي دې ته څوک کافر نه هغه کافر دي په دا یوه خبره راواخیستې شیطان یې مسلمان کړی دی دا کفر دی بس دی الله وایي ان یعمرو چې دوی دې جوړ کړي مسجد ان یعمرو چې دوی دې آباد کړي مساجد الله مسجدونه د الله شاهدین چې دوی ګواهي ورکوونکي علی انفسهم پر خپلو ځانو باندې بالکفر په کفر سره کفر یې دا دی شیطان یا مسلمان کې کفر یې دا دی چې د صحابه استاد شیطان کې و ابو هريره ته آیات الکرسی شیطان ورسوله الله اولئک دغه خلک چې دي دا کیپټنیان چې دي دا توحید ټرس ولی اولئک دا خلکو حابطت برباد سو اعمالهم عملونه د دوی وفي النار دوی به په اور کې وي وفي النار هم دوی به په دوزخ کې خالدون همیشه انما بشکه یعمر مساجد الله آباد کی مسجدونه د الله من هغه څوک آمن بالله چې ایمان ور پر الله د الله په قرآن فیصلې کوي د الله در قرآن مخ ناړي د الله نور مسلکونه شافعي او مالکي او شیعه او سني ټوله پرېږدي پنځپیرتوب یې پرېږدي سلفیان یې پرېږدي والیوم الاخر په ورځ د آخرت ایمان هر عمل کې د الله د رضا لپاره اذان کوي د الله دپاره لمونځونه ورکوي د الله دپاره په پیسو نه ورکوي هغه ملا پسې لمونځ نه کېږي چې هغه تنخواوي غواړي زکاتونه غواړي واقام الصلات دی لمونځ کوي لمونځ کوي وآت زکات ورکوي ولم یخش نه بیریږي الی الله مگر دیواله دیوه الله سے بیریږي دا مسجد د الله دپاره جوړ دی د مسلمانانو دپاره جوړ دغه داوت منافق حق نه لري دغه شریف کافر حق نه لري چې دی دې په دې مسجد کې داخل دی د دنیا مفاد را مخته کړي دي دی د صادق پر کور ټکان کړي دا علانتیانو ولم یخش الی الله دی نه بیریږي مگر د الله فعسا امید اولئک دا خلق ان یکونو چې دی وي من المهتدین د هدایت یافتنا دا خلق هدایت یافته دي زما ورونو مسجد هغه ځای دی لکه د هر چا مور و پلار خدمت پر هر اولاد باندې فرض دی د هغه رقم د مسجد حفاظت پالنه پر هر مسلمان باندې فرض ده چې یواره مسجد الله د فارسو په هغه کې بیا د دنیا د مفاد اخیستل یا کورونه کې جوړول یا لارې کې جوړول یا دکانونه کې جوړول دا د مسلمان کار نه دی دا د هندوانو کار دی دا د هغه کافرانو د ابو جهلو د عبدالله بن ابی رقم د خلکو ابو جهل دا کار نه کوي عبدالله بن ابی نه کوي خو دغه زموږ د پښین دغه ماشر شریف کاکړ بیانځی دا لعنتي د الله د کوره شاخصه دغه داوود منافق دغه اشرف الله د دوی په لعنت کې الله د دوی ته عذاب ورکړي الله د دوی په لعنت کې یا رب ته د خپله طرفه یو لعنت پر راولې یا رب ما ته واسو توفیق راکړي چې زه پر دا مسجد ستا د دین د رضا دپاره ځان ولګوم مال ولګوم دا نه بچان ولګوم یا رب ستا تر دین زه قربان یم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله ما د هر مسلمان ځان مال اخیست په عوض کې د جنت نو چې ځان مال الله باندې خرڅو بل ځای خرڅول دا خیانت دی په هغه ملایان چې لمونځ نه کېږي چې هغه پیسې اخلي په هغه مجاهدینو ته ثواب نشته چې د امریکې دپاره خودکشي کوي د بل چا دپاره کوي جهادونه کوي د پیسو د مطلب دپاره جهاد به صرف د الله د رضا دپاره وي چې د الله دین اوچته سي د الله کتاب په مجتونو کې بیان سي خواست کوم ټوله کتابونه تاسو کې ور واچوئ د الله کتاب خلاص کړئ دا خالي پر خوله ایمان مه پر راوړه په ژبه باندې وایه په تصدیق او په عمل یې وکړه
زموږ خلک لمونځ کې په لمانځه نه پوهېږي بېمانان، اودس کې په اوداسه نه پوهېږي، اذان کې په اذان نه پوهېږي، او شپږ کلمې وایي په دا نه په هېڅ نه پوهېږي، صرف د ټوله کامې راټه کړی دي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.